د پیښور د ځانمرګي برید په پلټنو بوخت ډلې دعوه کړې ده چې د پیښې په پلټنو کې زیات پرمختګ کړي او د ځانمرګي تن په اړه مهم معلومات په لاس ورغلي دي. په عین حال کې د پښتونخوا پولیسو اعلان کړي چې کو د پیښور برید کې د لاس لرونکو په اړه څوک پولیسو ته کره معلومات ورکړي نو 10 میلیونه یا 1 کروڑ روپے انعام به ورکول کیږي. د 9 پرواز د پولیسو مهمو سرچینو ویلي چې په 13 جنوري د پیښور په پولیس لاین جمعات کې د شوی ځانمرګي برید په پلټنو بوخت ډلې ته مهمه کامیابی په لاس ورغلي او ډیر زر به د دې برید تر شا ککړ کردارونه د قانون منګلو ته راوستل شي. سرچینې د تحقیقاتي ډلې لخوا وایي چې دوی ته د پلټنو په مخال د برید کې د وجل شوی ځانمرګي تن زوړ ریکارډ په لاس ورغلي دي چې د هغې لمه د ځانمرګي تن ایاز مومن نومیدو او د مومن قبایلی ضلع د حلیمزو تحصیل سره تعلق لرلو. په پلټنو کې روښانه شوې ده چې یا تن لدی وړاندې خوم د مومن ضلع د سرخار غلنې په کرکټ لوبغالۍ کې 2 کسان وجلي وو. د پلټنې ډلې په وینا دغه 2 کسانو له وجنې وروسته سیمایي قبایلی جرګې د ایاز مومن د کور لنګولو پریکړه کړې و او ځای انتظامی او د اف سی ځواکونو د کور لنګ کړي وو. په پلټنو کې راغلي چې ځای جرګې ایاز مومن قانون ته نو سپارلې او هغه له دغه په روس افغانستان ته تښتېدلې وو. د پلټنو لمخې افغانستان ته له تښتېدو وروسته ایاز مومن د تندرو او وسلوالو د ډلې جماعت الاحرار په لیکه کې شامل شوی وو او بیا په کال 2012 کې د پاکستان امنیتي ځواکونو نیولې خوم او خو پلټنې وایي چې لنیول کېدو وروسته هغه په کال 2013 کې عدالت په ضمانت خوشی کړي وو. دا ټول معلومات کو خرڅو د پیښور د ځانمرګي پولیس په پلټنو په نسبت او رسمي ډول کې پولیس سره په نهټو کې پیښور کې د جرمونو تحقیق وړاندې یو وتلی خبريال خالد الرحمن وایي چې د پلټنو د زیارت پرواز د 400 ضلع پولیس وایي خبري سپیجان رسنوتا لیکلي بیان کې ویلي چې 400 ضلع په ګجراباد سیمه کې پولیسو د شکونو کسانو د شتون د سرچینو لکړې او کله چې پولیس د خبري نیولو پسې سیمه ته ورسېدل د پلټنو ډله بریالي شوی چې د پیښې تر شا مهمو کردارونو ته د ځان مخاول لپاره لار روانه کړي. دا په داسې کله چې لړل وروسته پولیسو د پولیسو د پیښور ځانمرګي د درو کسانو مول ورته په لاس ورغلل. هغه وایي چې د روانکارونو معلومات ورکوونکو لپاره د 10 میلیون روپو د انعام اعلان کړی دی. په 13 جنوري د پیښور شوي سالان د دوی مجاهدینو او شوي دي ځانمرګي مقابله کې حکومت د یو سل 2 کسانو د وژل کېدو په خپل کړی وو. وروسته بیا د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جان ثاني په شابړه سیمه کې هم د وژل شوي دي په پلټنو کې دا خو یو وسلوال وژل شوی او د سایکل پولیس لین ته تللی شوی دی. پولیس وایي د وسلوالو سره د پولیسو موبایل خو زیان د پولیسو موبایل په سر کې بازار کې خرڅ شوی دی. پولیسو ته پکې کمال چې په پلټنو بوخت ډلې د موټر سایکل خرڅونکو خو شوی دی او خالد خان یو خپل بیان شامل دی چې د موټر سایکل له خرڅولو د هر وزیرانکاري د پاسپورت جوړولو هڅه کړې ده. د پولیسو په وینا دغه نیول شوی تن مزدور دی او د پولیس لاین په کوم جمعات کې چې دا چودنه شوی په هغه کې دیاري فوم کړی ده. په خیبر پښتونخوا صوبه کې په پولیسو بریدونه چټک شوي او د چهارشنبه یا ګل پرواز